د نن ورځې مهمو خبرونو سره زما حمیره مهوش. د افغان طالبانو جاهریت وروستو جوابي کاروایی کې پاکستان سکیورټي فورسز له طرفه آپریشن غضب للحق جاری دی. چمن سیکټر کې د کاروایی دوران یو افغان ترهګر وژل شوی او 3 زخمی حالت کې په حراست کې اخیستل شوی. ډیره اسماعیل خان کې د ټرافیکي پیښه رامخې شوې چې پکې 2 کسان په حق رسیدلی. د خیبر پختونخوا ینګ ډاکټرز اسوسییشن خپل احتجاج ختمولو اعلان کړي او سبا څخه په ټوله صوبه کې به او پی ډیز بحال کړي شي. خو په کوهاټ کې ټوکن سټرایک به دستور جاری وي. پارچنار په بانکونو کې د نقد پیسو سخت کمې مخې ته راغلي چې له وجې ځایي ولس د بانکونو بهر په قطار کې ودرېدو باندې مجبور دي. باجوړ مامون تحصیل بدان په پولیس پوسټ نامعلومه کسانو ډزې کړي چې په نتیجه کې اے ایس آی دولت خان شهید شوی دی. د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې د تیلو او ګیس نوي ذخیرې دریافت کړي شوي دي. ترجمان ترمخه د ناشپا بلاک بارکزی X1 کوینبا امروزه 3215 بیرل تیل او 1.12 لکه سټانډرډ کیوبیک فوټ ګیس ترلاسه کولی شي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.